أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. سورة النعم سورة التين और मक्की सूरतों से ताल्लुक़ है। नाज़िल का एतबार सारा तो सूरत लंबर चले अतिष्टम और नाज़िल चले दे पस द सूरत बुरुजना और द तरतीब का एतबार सारा द सूरत लंबर दे 395 पस द सूरत इंशाअल्लाह वजह तस्मिया अव्वली आयात की मौजूदा दागे पर मुनासिबत सरा द सूरत नामा की खुदा सूरत तीन और दे तवई तस्मिया दबुल पर इसम दयुसरा माकबल सूरत सरा पगड़ तरीको रब्तुन दी पाग रब्तुन की और रबर दादे चिमह की सूरत की इस बात द रिसालत बुशर नुस्पदी सूरत की इस बात द मसले द तौहीद गई सद दलाइलना और सद समारीना मुददीद वजना वर पसीदा सूरत इलाहा बेमवजह दादा चिमह की द्वारा सूरतों की तसल्लीवा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था नुस्पदी सूरत की तशजीह वर्दी व मसला का तौहीद बांधी और पागे बांधी नमूनी पेश गई द तकालीफ मुददीद वजना वर पसीदा सूरत इलाहा द्रेम वजह दादा चिमह की सूरत की तस्किरा द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुकरा नवस्पदी सूरत तीन की द नूर अंबिया तस्किरा की मुज़क्कर वर पसीदा सूरत रावण दम शांति मह की सूरत की तस्किरा द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकरा नवस्पदी सूरत की तस्किरा द नबी अलैहि सलाम द गली गई मुतदीद वजह वर पसीदा सूरत रावण नूर हम रब्दु नश्ता खुदा काफी दावत सूरत इस बात द तौहीद सरद दलाइल और सरद समारे और खुलासद सूरत दादा चिप सूरत की बहादुरी वर्दी तशजीह और पदी बांधी द अंबिया किरामो अगनमुनी पेश गई चिगोरा दा मसला द तौहीद मामूली मसला न दा उगोरा साहिब द तीन था उगोरा साहिब द जैतून था उगोरा साहिब द तूरी सीना था और ब्या उगोरा साहिब द बलदिल अमीन था चिदुई सुमर तकलीफों न तेर खड़ी दा मसला आसाना न दा दा ग्राना मसला दा तो हम जान दी तकलीफों तो उन्हीं सा
علاقه بکار جوړیږي. او زما شیخ غلام حبیب صاحب بوي په دې کې تا دستام مشران خي چې وګوره ستام مشران څوک دي. والتین والزيتون وطور سینین وهذا البلد الامین. دستا قابل دي کنه مشران دي دوی چې سکړي دی هغه تو کنه. پښتانه متل کې ویلډیا پلوړ او خېجا قام ته دی ګورا چې قام دې سکی هغه کاوه. نو الله وی دا ستاد دین مشران دي دوی چې سکړي هغه تو کا هغه تو کا. نو دا مختصره خلاصه و امتیازات د صورت. نو دا صورت ممتاز دی په دې شواهد باندې والتین والزيتون وطور سینین وهذا البلد الامین. دغه شانتی احسن تقویم باندې دغه شانتی اسفل سافلین باندې دا صورت ممتاز دی. نظروں میں لفظی معنی کو ہم توجہ ساتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون شاہد انذار. تین معنی انذار. اگورا دا انذار سمرا فائدہ من بوٹے دے سمرا فائدہ من میوانا دا متعدیوں دا اور دغه شانتی د دې فائدې ګڼې فائدې. او دا یو داسې میوه ده کنه چې بجميع الاجزاء خوړل کېږي. د دې کا پانی ک د دې میوه ده هر څه قیمتي هر څه قیمتي. نو توم ځان قیمتي ګرځا قرآن زدکا او نور توخیا ځان د انذر نه هم کما وکړه. زما شیخ بوي وتینا وی د دې دا سانګ نه دي دا چې کله وشي وی د دې نه چې کم ساګ جوړيږي وی خوار مشي دشمن ته مخه دا سیم میوه ده. نو ته فائدہ مند شه متعدی او غیر متعدی دواړه دغه کینو ته فائدہ مند شه کنه. قرآن ازدکا خلقو تا قرآن اخیا ورپسی ہوئی والزیتون شاہد خونا. خونم بیر قیمتی دے لرگے قیمتی دے پانے قیمتی دا دغه شانتی اگر تیلی قیمتی دی او یقیناً دا سے لرگے دے کنا چنو میں ماخ نو تم قیمتی شکانا. ورپسی ہوئی وطور سینینا شاہد شنغر میودار. تور ویلے کی گی شنغر دانا چی بالکل خڑ پڑ نا شن چی واخم آخا پی. او سینا ویلے کی گی اچی میوی پکی. نو توم لگوانی زان تازہ کا گنا میودار شا. وطور سینینا شاہد شنغر میودار وهذا البلد الامین. او دا کلی امن والا دا کلی امن والا شاید دا کلی امن والا دا ما لفظی معنی ہو. تین انذر زیتون خونا وطوری اے شنغر سنینا اے میودار اے بلد الامین اے خار کل امن والا. دا لفظی معنی تاواوری دا اور یقیناً تا دلائل نقلیہ دی. والتین دلیل نقلی والزیتون دلیل نقلی وطور سینین دلیل نقلی وهذا البلد الامین دلیل وحی. دا دلیل وحی دا رنبنی دری دلائل نقلیہ دی. او وهذا البلد الامین دا دلیل وحی دی. اوز دلغولی وضاحت کوما. والتین مراد تدینا ہجرت کا دا ابراہیم علیہ السلام مراد تینا سلی
هجرتگاه د ابراهیم علیه السلام. والزیتون مراد هغه ځای چې کوم ځای ولادت د عیسی علیه السلام شوی. اگر چې بعضې وایي چې والزیتون مراد د دینه هجرتگاه د نوح علیه السلام، خو نه دا رومنۍ خبره زیاته بهتره. صحیح ده جی، دا زیاته بهتره. و طور سینین سفرگاه د موسی علیہ السلام. صحیح ده جی. وهذا البلد الامین مقام د ولادت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. پوش کوئی صاحب باندې ایزه یو ځل بیا ویما والتین مقام د هجرت د ابراهیم علیہ السلام. والزیتون اول راځي تاسو والزیتون اول راځي تاسو به چالو ته اول راځي. والزيتون والزیتون مقام د ولادت د عیسی علیہ السلام. وطور سینین سفرگاه د موسی علیہ السلام. وهذا البلد الامین مقام د ولادت د محمد مصطفی. ذکر د مکان مراد تینا مکین. سم اکثر بیاره زه په پلان کې کلی مې ما نو کله خدا خټو د لوټو د ګټو نه جوړ نو په خټو په لوټو په ګټو خو څوک نه مېني. مقصد دا چې د کلی والو باندې مې نو دې ته وایي ذکر د مکان مراد تینا مکین اوسیدونکي. اوس معنی ته وخت کېده. بسم الله الرحمن الرحیم. والتین والزیتون شاہد صاحب ابراہیم علیہ السلام. شاہد صاحب تین مراد ابراہیم علیہ السلام. والزیتون شاہد صاحب زیتون مراد عیسیٰ علیہ السلام. وطور سینین او شاہد صاحب د طور سینا مراد موسیٰ علیہ السلام. وهذا البلد الامین او شاہد صاحب د کلی امن والا مراد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. خوش بھی صاحب اگورا ابراہیم علیہ السلام تا چې دا الله د توحید پارا په خوشی بیابان کې خپل کور اعلی او معصوم بچي پرېښه دي. وګوره ابراهیم علیه السلام ته چې دا الله د دین د پارا څومره تکلیفونه برداشت کړي وو. وګوره عیسی علیه السلام ته کله چې پیدا شو نو هغه ظالم يهودي بادشاہ د قتل اراده وکړه. نو مور د عیسی علیه السلام عیسی ځان سره چوت کو لاړ بیت اللحم ته. وګوره موسی علیه السلام ته کور آلدا د شپې وخت دی او تیاره هم ده، موسم د یخنۍ دی او باز وی باران هم دی او کور آلا د بچو بیمار هم ده. د نور د حاصلولو لپاره زی
نو تولې د نور د حاصلولو نه غافله کېږي تو پاسه کنه نور حاصل کا وګوره موسی علیہ السلام تا قدم په قدم تکلیف چرتا د فرعون نا چرتا د قوم د فرعون نا چرتا د سامرینا چرتا د خپل قوم نا وهذا البلد الامین او بیا دا کلی وګوره چې پدې کې د سید الکائنات د محمد مصطفی وینات و شویدا دا دین سمامولی دی ته سوي چې نو پارام سره نه دا ستا مشران دي دوی چې سکړی دي هغه وکا دوی څومره تکلیفونه برداشت کړل ابراهیم علیه السلام د الله د توحید لپاره د بادشاہ په سترګو کې سترګې اچي او هغه ته خبره کوي ابراهیم علیه السلام د الله د توحید لپاره لار ته وي قوم ته وي تنها دي انی ارا وقومک فی ضلال مبین ابراهیم علیہ السلام اے د مسلې د توحید لپاره کله پرېښه دي د مسلې د توحید لپاره خپل کور والا په خوشي بیان کې پرېښه ده د مسلې د توحید لپاره ورته دنګلې دي د مسلې د توحید لپاره خپل د بچی په مړی باندې چورکې خېدا دا تکلیفونه راځي عیسی علیہ السلام ته وګوره څومره تکلیفونه موسی علیہ السلام ته وګوره څومره تکلیفونه دا محمد مصطفی ته وګوره څومره تکلیفونه معمولی تکلیف چې کله دعوت کار شروع کو نو چې د چا په نکاح کې د پیغمبر لونه وي نو هغه دا چلو کوي د دې لونو له طلاق ورک او یقینا چې د چا جات کې د طلاق ملاو شي دا د زړه د درد خبره په خوراکو کې ول زخرا چولې شوی دي بایکاټ ته شوی دي الزامونه تهمتونه په لګیدلې دي په کور والا باندې تهمتونه لګیدلې دي پلار کوسو کې ولا غني غړولې دي اچولې دي پلار کوسو کې ورته ناسي د قتل په اراده باندې دا دین معمولی نه دی دا مسله رسول آسان کار نه دی شیخ القرآن بوی د پنځپیر الله دې خصادي دا ډوم دریاب دی راټوب کا خو چغې به بیا نو باسي دا نه چې چا سپېړه راپرېښي نه ته چغې وباسي چې وای زما چا تپوس ونه کړو نه دا د بېخوندو کار نه دی دې کې الزامات راځي تهمتونه راځي پیغورونه راځي په دې کې هر قسم حالات راځي ځان به ورته نیسي الله به کار کېږي ستاسو خیال دی چې کوم قرآن ته ناست دي یا قرآن ویونکي دي هغه د خلکو د خبرو نه بچ دي خو موږ له شیوخ داسې تربیت را کړی دی که نه که لیګیا وي موږ یې لیګیا اوسئ که نه ستاسو په غپا باندې موږ کار نه پرېږدو ستاسو په قسمه الزاماتو باندې موږ د خپل له کار نه شاته کېږو دا زموږ کار دی او دا کار دا معمولی کار نه دی نو څه قایزه وي یا ساده دا دلایل پیش کړه درې دلایل نقلیه او یو دلیل وحی ورپسې وي لقد خلقنا الانسان البته تحقیق پیدا کړی د منګه انسان فی احسن تقویم په ډېر ښایسته چې هغه فطرت د توحید دی ډېر ښایسته چې هغه فطرت د توحید حدیث امام علوم راغی که نه چې الله یو معشوم په فطرت د دین اسلام پیدا کړي بیا وروستو چې مور او پلار یې صحیح هغه شی ته جوړ کړي نو ډېر ښایسته چې هغه فطرت د توحید دی یا بل معنو کا لقد خلقنا الانسان البته تحقیق پیدا کړی د منګه انسان
फी अहसन तक़वीम पडेर खैस्ता अंदाज पडेर खैस्ता जोड़ख के देर खैस्ता जोड़ा तो गोरा कने दी पोजी तो लो गोरा दी शुंडो तो गोरा दी स्तरगो तो गोरा दी सर ते गोरा दी हर यो हाँ तब हैरान एबल माना लक़द ख़लक़नल इंसाना अलबत्ता तहक़ीक़ पैदा करे दे मंगा इंसान फी अहसन तक़वीम पडेर खाइस्ता अंदामुनो के अंदामुन इदा सीधी चीज़ान तस्वीर सही ना जी या बला माना होगा लक़द ख़लक़नल इंसाना अलबत्ता तहक़ीक़ पैदा करे दे मंगा इंसान फी अहसन तक़वीम पडेर खाइस्ता कद कामत की कद कामत तो गोरा कने संग लोड़ दे संग नेक वर खलास दे हर सब सलूरी रा खलास थी दे नेक दे वो दा जुदा खबर अदा चे अल्लाह दे पैदा करे नेक दे खुदे पखपल पर सलूरी रावान छवे दे नु सब उजरा का अल्लाह दे नेक पैदा कर ले कद कामत ओलावर कर ले वो सौ कम दी काम सारा चे पखपल पर सलूरी रावान दे नु सौ सही ना जी अगोरा लक़द उलमा कोई की लाम तो गोरा या कद तो गोरा लाम दाखिल को पकद बांधी ए मानद कसम पैदा कई अल्लाह वी समाधि पखपल सात कसमी खलक़नल इंसाना पैदा करे दे मंग इंसान देर खाइस्ता यो आलिम चिदागनु ईसाओ दपलानु में मूसाओ और हाशमी और पकोर वाला बादी डेर मैन अक्सर खलक एतराज़ की ना इदा मूलियान पर खद डेर मैन अक्सर दा एतराज़ की शेखुल कुरान बवे अल्लाह दे उमर की बरकत वाजी आगे अक्सर को मंदा एतराज़ की योजल हुई अकलवानों की ना सु खबरें आतरे की दी यो पर क्यों याला कब मुनी से तासु दा मूलियान पर खद डेर मैन इमादान गले को या गब्या हुईनु मौती गोरा तो खबर है तो कुम खपकी के को बना गई ना इमंग मूलियान पर खदु पदी मैन्यू चिजमंग ददी नैला और नूर से बार से दा गनिश कर तासु लाखे चिबार उन तरी सखुलम लो वाएगा ना तो जमंग को अखबार दा खुले मली आदत तुम निश्ते चिबार अखवादी को खुलो वो बस जमंग खुदा का यो दरगाह दे दी दरगाह तनासी या साथ ही ना खबर ऐसे आम दगादा जेम को दुनिया की बदा से कम यो इंसान नहीं चागा पल्ला कोर वाला समीना दा मीना अल्लाह पैदा करे खद खावन की मीना अल्लाह चोवलेना अल्लाह पैदा करेगा उस दायरा चेहरा ए मूला पखद नोले तक नहीं मैना नो बार हाल अगर देर पर जज्बात हो क्यों कोर वाला तो ही कचरे तदस को घुमाई ना खैस्ता नहीं करना तो माता लाख किसंग कोर वाला दावा और इधर जरे ती पर्दा ऊपर कोर की ओगट नशो ये रो वाकई हुए समय जनाना बोल आजमन शेख गुलाम अभी से भी वस ये मिसाले द चरगान हो दे तलाक उमर की ब्याह भी हो दे पाती मिसाले द चरगान दी इश्पवा 1300 साल दा जनाना मंसूर दरबार तक खबर लाड़ मंसूर बादशाह अगर फुकहा तोड़ राजमा जी मूला मुबारक की खबर हो तो भाई तो से खबर कर तो दखा से पता तलाक कशो करना टोल मूलियानो ब्याह तलाक कशो यो जवान आलिम नास त्यागा खले दी बादशाह और दिन तो सनावे इजी वेमा विसवे बिना तलाक कशे विदलील मगफूर अंदाज सूरत शुरू हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम अल्लाह इमा खैस्ता पैदा कर इंसान दा हर शीना खैस्ता
او ته دا ویلي که ته د سپوږمۍ نه نو دا د سپوږمۍ نوم ښایسته ده د نور نوم ښایسته او دا څوک امام محمد رحمه الله دا واقعا تفسیر قرطبی خطیب شربینی دوی ذکر کړی دا خو دا امام محمد دوی نه ذکر کړی امام محمد دا شاګرد امام ابو حنیفه دی بس خالد دومره ویلي چې په شاګردانو د امام صاحب یو ځوان و دا نوم یې نه دی ذکر کړی دغه منصور بادشاہ کور والا ولا پسې جواب ولګو راځه ته طلاق نه طلاق نه دی واقع شي علما دومره لوی خلک او په مسلو کوي نو ځکه یې وایي ثم رددناه بیا واپس دلارا اسفل سافلین لاندې دلاندونا دو توجیهات یو لاندې دلاندونا یعنی هغه کمزوري عمر ته واپس نو بس بیا د مثال د ماشومان شي لکه څنګه چې ماشوم پاره خبره خپکیږي دا سی بیا بابا پاره خبره خپکیږي څنګه چې ماشوم زر رضا کیږي دا سی بیا بابا هم زر رضا کیږي خوی د ماشومان شي څنګه چې ماشوم هر وخت مم غواړي دغه شان دي دا بابا بیا په هر وخت خوراک غواړي کنه ورکه خپکیږي کو ورکه نو نقصان دی خو هغه ماشومان خوی دي څنګه چې ماشوم تا که خیال کړی کنه د خپل پردې مردې خیال نه ساتي ماشوم دی نو داسې چې کله کمزوري عمر ته ورسي هغه بیا د ولې خوی د ماشومانو شي هغه بیا ده نو یا هغه کمزوري عمر ته اشاره یا دیمه توجیه ده اسفل سافلین ان المنافقین فی درک الاسفل نو دیبه لاندې د لاندې جهنم کې وي او شیخ القرآن د پنځپیر بوي کچری مسله د توحید ومنله الله دې دومره چوت کی کنه چې فرشتونو هم د مقام مبارک راشي او کچری دې مسلې نه شاوه مخې واړو او شای ورته کړه نو یا ساته اسفل سافلین لاندې د لاندو نشي لاندې د لاندو نه سده خر دې سپې دې خنزیر دې دا کوئی نوم لاندې شي صحیح ده جی وزکای دی وی ثم رددناه یا واپس دلارا لاندې دلاندونا الا الذين مگر آغا کسان آمنوا چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک موافق د شریعت ځانو پکې ډنډې نه وای ښا او عمل صالح هغه چې تاسو شارع خودلې کم کیف انت به پکې ګوري فلهم اجر پس دویل اجر دے غیر ممنون بی حسابا سمانا نوکلا بی حسابا غیر ممنونی ولی ہوگی زمان شیخ دا پنجپیر بابی زکا کتا چاہتا قرآن و سنت او خود نو اغا بیا روست نورو تخی نو کتا منو مئی کنا اغا با لگئی کار با کئی نو دا اغا با دی محنت کی بستا برخوم تا تا ملاوی اکون جاد پولاو دے اگر صدقه جاریه ده و شیخ القرآن رحمت الله علیه په قبر کې خود چې چرته د درس د قرآن کېږي هغه ته شیخ القرآن غلام الله خان ته مولانا حسین علی رحمه الله ته دا سلسله روانه شیخ غلام حبیب صاحب رحمه الله په قبر کې ده خو چې هغه کم شاګردان لګیا دي سلسله روانه الله دې په ټولو په قبرونو رحمتونه وکړي نو زکای دی وی الا الذين مگر اغه کسان امنوا چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک موافق د شریعت فلهم اجر پس دوی له اجر دی غیر ممنون به حساب فما يكذبك پس شي دروجن گول ایشی تالارا یکذبوکا طالبات مزارے دا مانا بسنگا کئی فما یکذبوکا پس شئی دروجن گول ایشی تالارا بعدو پس ددی دلائلونا بالدین پا قیامت باندی بالدین پا قیامت باندی علیس اللہ آیا ندعی اللہ بأحکم الحاکمین
पखा फैसला का उनके मजबूता फैसला का उनके अल हाकिमीन द फैसली का उनको ना दसना द फैसली का उनको ना नो पदी सूरत की इस्बात द तौहीद वरपसी सूरत अलक और सूरत कदर ए पदी की अजमत द कुरान करीम दे नो इंशाअल्लाह कल्ला जन रात्रि सबा